دا عاشورې روژه مې درته وویل یو روژه یو کال عمره ثواب لري. نورې خبرې نشته په شریعت کې. قبرونو له تلل دا زړې ښځې کوي او دا پودړ او جاهلان امامان یا پې اوبه اچول یا پې دانې اچول دا څه کار؟ دا خو نه عبادت دی. مقبرې له هر وخت تلل ښه خبره ده. مړی رایات که ځان ته عبرت دی واله دعا ورته وکړه. خو د هغې دپاره ورځ د عاشورې نه ده چې د عاشورې په ورځ به مړو لځو او د عاشورې په ورځ به پې اوبه اچو او د عاشورې په ورځ به پې دانې اچو. دا د غیرو خلقو رواجونه دي. زمونږ د اهل حق او اهل سنتو دغه نه ده. نو دا کارونه به نه کوئ. زمونږ د دین نه څه جوړ شوی دی؟ یو قبایلي نوم یې نالم چا ورته وی روجې نیسې وی یاره روجه خو ګران کار دی نشم نه وی تراویح کې وی نه خوب راځي ډېر وی پېشمنۍ کې وی نشم پاسېدی وی روجه ماتې کې ماښام مخکې وی آخر کافر خو نه یم چې دا دې نه کوم نه مونځ ته نه اودس ته نه دغه شته خو جلوس به وباسو په عرفات کې په عاشورا کې اور شریف به وکړو لاړ شئ پنجاب ته د آخره قبر ته به ناست دي اور شریف به کوو هلکه مونځ هم کړی دی نه زکات ورکوی نه حج کوی نه اور شریف څه شی دی ورسي نو دا هغه د محمود د قبایلو هغه روجه ماتې چې آخر چې روجه هم نه ماتو کراچۍ ته چې لاړ شي نو روجه ماتې وخت کې به یې ډېرې څیزونه ایښي دي او ټوخي ټوخي به کوي دې مار به ګړۍ ته ګوري او بانک ته به یې غوږ ایښي او روجه به یې نی د کوم قوم نه چې دین نوک شي هغې دا رسمي خبرې کوي. ما ته پرونه بله ورځ یو عالم ووی وی تللی یم په تبلیغ کې د محمود دغه طرف ته سند طرف ته یو نوم یې واش دا کلي محمود آباد و که محمود زیارت ته ناست دی یو سړی ما وی دا څنګه دی وی دا هندو دی هغه وی زه هندو یم او مسلمانان ورځي په ما دم واچوه ما ته دعا د مسلمان دی قبر ته هندو ناست او هغه پیر صاحب هلکه دا څه کوې مردار نو دا دغه قومونو کار دی چې هغې نه خپل دین لوک شوي نو هغې په دې رسمي خبرو چې دا هم پکې ونکو نو آخر زمونږ دین په څه پاتې شو. نو پام کوه دې رسمي او زړو دا زاړه جاهلان زاړه کمقل امامان او جاهلان پیران او دا زړې ښځې دا په امت کې دا خبر روانه او بعضې غلط خلک په عاشورې ورځ دا ده زما خیال د نهې ورځ راځي که نه منګل ورځ راځي لسمه ورځ سجده سهو به کوي که سړی په درېیم رکعت کښېني امام او څه ساعت پس بیا پاسې او که متصل پاسې نو خیر بیا پې نشته. ښځې په عاشوره کې په قبرونو اوبه اچوي دا د شیعګانو رواج د اسلام کې دا نشته ښه قبرونو باندې اوبه اچول نشته. په اوبو مړې څه کوي اوبو څه فایده ده نو دا د خرو خلقو رواج ده دا به نه کوئ دا ښځې مه پرېږدئ قبرونو ته. د یزید او د یزید د ملګرو قبرونه خلکو روان کړي دي. زه تللی یم شام ته او د هغې مقبره مې لیدلې ده. د یزید د یو زوی زیارت شته او دغه پې خلکو پې ګمبد جوړ کړي دي لیکلي دي هغه زوی نوم دی معاویه د پلار نوم یې ولی د یزید دوه زامن دي او دواړه بې اندازې ښه سړي. یزید په خپله د دې زناورو حاکمانو نه خو زمونږ دی خو د هغه په زمانه کې حضرت حسین شهید شو آلات خو نو ذرایع چې خبر شو گورنر ته ډېر پکارو وی د دې مرجانې پلیتې زوی ته خو ما د قتل حکم نو کړی د قتل وله وکړو چې راته زما سردارو ماله به راغلی به نا دوی په دې قتل کې چې مخکې بیعت وکړی به دې پرېږدي هغه وی زه پخپله هغله ځم وی نه نو ظالمانو په دې مړ کړه نو د هغې زنانه ماشومان خاندان چې ټول تلو ټولې په عزت په طریقه په لویه قافله کې
وی که دلته اوسېږې په شام کې د ښکلې باغونه دا کوم او که مدینې ته ځې نو موږ مدینې ته ځو ډېره ښه. نو د یزید قبرونه دا رستو خلقو روان کړي د هغه د زوی زیارت شته. هغه زوی معاویه چې هغه بادشاه کېناست پرې زه نه کوم دې بادشاه دپاره تاسو خلک وژنئ زما نه ده پکار. بیا یو بل تربورې راغلی دی د مدینې نه ځان ورخ کې مروان د هغه نوم او په بادشاه قبضه وکړه کنې هغه په خپله ونه کړه او زه نه کوم. نو د هغه زیارت محفوظ دی د حضرت معاویه صاحب زیارت محفوظ دی د یزید او د هغې د خاندان بلکې بني امیه د 132 هجري پورې د بادشاهانو قبرونه خلق روان کړي دي. یو بادشاه پکې پاتې دی عمر ابن عبدالعزیز هم د دوی د خاندانو خو ډېر عادل او منصف. نو د هغه زیارت ته م زه ورغلم حمص کې خښ دی او د دې نورو خلقو روان کړي او د یزید د زوی شته یو د ده یو د خالد یې زوی نوم و ډېر قابل عالم. نه سره قرباني کیږي که نه نه خو سره م خورئ ګیرې م خورئ ټوله روزي خو حرامه نه ده د سره غشتو خو حلاله ده خو ګناه کې امداد کوي نو قرباني ورسره کیږي ښه. دا شک شبه خو د هر چا په رزق کې راځي د ملیانو په رزق کې د سیدانو په رزق کې یو هغه چې خالص حرامي لکه د سود پیسې وي یا د زنا پیسې وي یا د سینماګانو پیسې وي هغې سره قرباني مه کوئ او باقي د هر چا په کسب کې څه ناڅه شک شبه راځي نو خیر دی مسلمانان. د رکوع نه پس دعا کول او د دواړو سجدو منځ کې دعا کول پکار دی هغه چې زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دی. زمونږ چې دا تاسو ته مونځ ښودلی دا د ټولو نه مختصر دی. امام که په قوم نه تنګېږي